الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. بشکا د میاشتو شمور د الله په نيز د 12 میاشتې دي د الله په کتاب کې. څه کومې ورځې نه الله رب العزت اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي په هغو 12 میاشتو کې 4 د احترام ولا میاشتې دي. ذلک الدین القیم، دا سیده دین ده. فلا تظلموا فيهن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافة کما یقاتلونکم کافة. په دغو میاشتو سلسلې کې تاسو په ځان باندې ظلم مه کوئ او مشرکینو سره په یوه ځای جنګ کوئ لکه څنګه هغو تاسو سره په یوه ځای جنګ کوي. واعلموا ان الله مع المتقین، پوه شئ بېشکه الله تعالی متقیانو سره ده. انما النسیء زیادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. بېشکه میاشتو ورسته کول دا زیاتای ده په کفر کې او دا گمراه کېدلی شي د دې په ذریعې باندې کافران څه هغوی یو کول خو د هغو حلال کی او بل کول ته حرام کی. څه د الله رب العزت څه شمور پورا کی دي هغو میاشتو او الله رب العزت څه کوم شیونه حرام کړي دي هغه حلال کی دغو. زین لهم سوء اعمالهم، د دوی دپاره بد عملونه ښایسته کړي شوي دي. والله لا يهدي القوم الكافرین، الله تعالی کافر قوم ته هدایت نه ورکوي. اردو کې ترجمه: ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. बेशक महीनों का शुमार अल्लाह के नजदीक 12 महीने हैं एक साल में अल्लाह की किताब की रूह से। जिस दिन अल्लाह ने आसमानों और जमीनों को पैदा किया उनमें से 4 महीने एहतराम वाले हैं। ये सीधा दीन है। फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम वक़ातिलुल मुश्रिकीन काफ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़ा। सो तुम इस सिलसिले में अपने ऊपर जुल्म मत करो और मुश्रिकीन के साथ मिलकर लड़ो जैसा कि वो तुमसे मिलकर लड़ते हैं। वालमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन, जान लो कि बेशक अल्लाह ताला मुत्तक़ियों के साथ है। इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फ़िल कुफ़्रि युज़ल्लु बिहिल्लज़ीना कफ़रू युहिल्लूनहु आमन व युहर्रिमूनहु आमन लियुवातिउ इद्दत मा हर्रमल्लाह फ़युहिल्लू मा हर्रमल्लाह। बेशक महीनों को मुअख्खर करना ये कुफर में इजाफा है। इसके जरिए गुमराह किया जाता है काफिरों को। वो एक साल तो उसे हलाल ठहराते हैं और अगले साल उसे हराम कर लेते हैं ताकि वो उस इद्दत को पूरा कर लें जो अल्लाह ने हराम किया है। सो वो अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों को हलाल कर देते हैं। ज़ुय्यिन लहुम सुअ अमालिहिम, उनके लिए उनके बुरे अमाल को खूबसूरत बना दिया गया है। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह ताला काफिर कौम को हिदायत नहीं देता। इन इद्दत शुहूर इंदल्लाह इतना, दे मियाश्तो शुमोर दे अल्लाह पर नेज़ द 12 मियाश्ते दी। دا اصلا کې دغه دوړو آیتونو کې د کفرونو یو راسمو هغه ډېر بیکوره راسمو د هغه متعلق الله رب العزت په دغه دوړو آیتونو کې بیان کړی ده او هغه راسم دا شای و چې د کفرونو به داسې چال کولو چې د حج میاشته چې کوم ده دا تاسو ته پاتې ده ذوالحجې میاشته وي، نو دغه ذوالحج والا میاشته چې کوم ده دي کې په دا کول کې 12 میاشتې دي، نو په دا 12 میاشتو کې 4 میاشتو ته اشهر حرم نه ویلی شي. دا پوسه چې مونږ ویلو چې منها 4 حرم. حرم مطلب دا د احترام، یعنی دا 4 میاشتې د احترام والا دي. چنانچه دغه 4 میاشتو کې دوی باندې جنګ کول او په دغه میاشتو کې ظلم او ستم کول دغه حرام. نو لہذا دغه عربو چې کوم دستور وو، عربو د دغو روزګار د جنګونه وو، دا د دغو هغه کې چې کوم دا کنه د امن نما نه وه. بس ټوله ورځې نن د فلانۍ قبیلې جګړه ده، نن د ډنګنۍ قبیلې جګړه ده. د دوو کسانو به خپلو منځو کې جګړه شروع کړو، قبیله به تورو سره ووتله، بعد بیا سلام ردي زرام ردي ورته هېڅ پاتې به نه لګېده. اوس دغو چونکې خپلو ځانو ته به دا ویلو چې موږ په دین ابراهیمي باندې یو، چنانچه دا 4 د احترام والا کومې میاشتې وي دا شروع نه دي،
ټول انبیاء کرام علیهم الصلوۃ والسلام په دور کې دغه څلور میاشتې د احترام ولا چلیدلې دي. یو ذیقعده، ذوالحج، محرم، بیا رجب داغه. نو اوس څه چال وشو، څه دغه کله کله ورې داسې چال وشو، څه جنگ به کولو. نو په جنگ میاشتې فرض کې روشي شعبان کې به جګړه لګیا شو شوال به جنگ وکړلو، एकदम به کوم دا کنه ور باندې ذیقعده میاشت راغله، دلی به جنگ لګیاو. نو بس خپل منځ کې به میټینګ وکړلو، داسې چال وشو چې بس د سبونه چې کومه ذیقعده میاشت شروع کیږي د اشهر حرم داغه بس موتی تاسو دا فیصله وکړه د سبو چې کومه میاشت ده د ذیقعده نه ده، د شعبان ولا میاشت ده. بس سبونه یعنی بس خپل به ځون سره جوړه کړه د بل میاشت دی هغه د لکه نن سبو موتی تاسو دغه پیمنټ ولا کوم خلک کوربور څه کوي دای بس خپل منځ کې ځون سره راجوړه کی دوره یو ملوګای نه ځون سره کی نه بس هغه ته فتوا ویر کې چې دوی کې ته د پیسې دي ته ویر کغه دي ته ویر کې ته دي ته ویر کې بس سره یو بل تر لوس پلوس وړي ته درهم ویر کې ته دی هغه ویر کې ریالونه ویر کې بس سره جایز دی ځون. نو د کفارو باندې علی بکواله هغه به خپل منځو کې میټینګ وکړلو و به یلو چې را درتون کې میاشتې چونکه سبو جنگ خو بندوای نشو لګیا د ډیر سور کې جنگ لګیا دا، لہذا د سبو نه کومه ذیقعده میاشت شروع کیږي دا ذیقعده نه دا دا وشه هغه دا ربیع ثانی میاشت ده چې کومه نمای وته ویر کړه. نو بیا به کله ربیع ثانی روغله دا خو ربیع ثانی شو، نو ربیع ثانی به کله میاشت روغله بیا هغه ته نما ویر کړه دا وز هغه شواله ذیقعده شواله. امدان منا یو خو بدا هیر پھیر کولو په د میاشتو کې یو هیر پھیر بدا کولو سو دغه منی به د ذل حجات حج ولا کومه میاشت ده دا میاشت به کله کله ورې دغه منی ګرمه کې روغله چې ګرمه کې به روغله. نو دغه څه چال وکړلو چې دغه ایوا میاشت ځون نه را جوړ کړل د 14 میاشت چې هغه ته دغه کبیسه نه د کبیسه میاشت کې به دغه حج کول. نو د کبیسه میاشت به دسه موسم کې ځون ته مقرره کړی وته جمع بو. نو بس هر کولی حج موسم هغه به کوم دا کنه میاشت دا به ځون ته په شمی کې سیخه کړله او بس شمی کې بیا هغه کولو. نو اوس الله رب العزت کوم دا کنه دغه حرکتونه نه مانی کړلو ته ګوره دا الله رب العزت کومي میاشت د احترام ولا هغه کړی دي دا د دې لپاره دینه تاسو مزاق ما جوړاوي. چنانچه دغه کبیسه میاشت ته دغه ځون سره هغه کړی دا زیاته کړی دا د دې په واجب بیا 34 سال بعد د ذوالحجه ولا میاشت په خپل ټیم راتله. نور به کوم دا کنه بدالي هغه کې راتلی دغه 34 سال بعد به ذوالحجه میاشت په مغه ټیم روغله چې کوم میاشت اختیار د ذوالحجه ده. چنانچه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم چې کوم کولی خپل سن 10 هجری کې حج وکړلو قدرت د شوندا چې اخ کولی د ذوالحجه په خپل ټیم باندې و. نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم بیا فرمایلو چې د زمانہ خپل د دور څکوم دا کنه د چکار خپل امغه ته روغللو څکوم د دې اصلي خپل حق تا، لہذا نن بعد دا شیون ختم شولو د میاشت کې کمای بشاید اور مخی کول ورسته کول دغه شاینه نه بعد ختم شو. اوس الله رب العزت ګوره فرمایي چې ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله د میاشت چې کوم دي کنه دا 12 دي. چنانچه په دنیا کې چې کوم دا کنه مختلف کیلنډرز دا رایج دي په دې ټیم کې یو خدای اسلامی هغه کیلنډر دا چې د دې میاشت چې کوم دي کنه دا خو شروع نه وي د دې هغه خو پاتې نشته صدا کلن دی خو د قرآن مجید دغه آیات نه دا اندازه لګیږي چې د آدم علی السلام زمانه نه وي د میاشتې د محرم سفر وغیرہ کنه ویلي چې الله رب العزت ګوره دا فرمایلی دي فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها سو کومې ورځې نه د اسمانونو ځمکې پیدا شوي دي. مطلب د اسمانونو ځمکې څخه پیدا شوي دي نو د اسلامي میاشتې چې کوم دي کنه دا شروع کیږي د میاشتې چې کله میاشت بالکل وړاوي دا یوال شي ورپسې غاټه بیان دریام نو دا څه کله نظمکا او اسمانونو خدای په پیدا کړی دي دا سلسله ورکیدا د میاشتې وړ کېدل د غټېدل دا چونکه ورکی دي لہذا دا تاریخونه کوم دا کنه دا ورکی روغل نو دا خو شروع نه دي. اوس د نور کوم کیلنډر دي کنه دنیا کې مختلف کلی لکه یو د بکرمی کیلنډر دا دغه موږ د کوم هغه نه وته د چیتر پګان دا ور دا واسه د چی شکنه دا کوم میاشتې دي ته بکرمی کیلنډر نه یي دا یو کوم دا کنه هغه تیر شوو دا راجا مدھیہ پردیش په انډیا کې یو ریاست اوسه د مدھیہ پردیش یو راجا و چې د هغه نامه وکرماجیت نامه وته هغه
نو دی چې کوم دا کنه بیا دی باندې بیرونی حمله آور لګیا شو، دی په بد شی باندې حمله وکړه، بیا دی ډیر چې کوم د بهادرۍ سره دی هغه مقابله وکړه، هغه وترړولو. نو بیا دی په فتح خوشاله کې دغه د نو کلندر راو بسلو څه دا د عیسی علی السلام نه 57 سال قبل خبره ده. عیسی علی السلام نه 57 سال قبل مسیح دا د هغه زماني خبره ده، د هغه نه دا شی شروع شو. لہذا د څه وایي د بل کوم هغه کلندر ده دته چې کوم دا کنه ګریګورین کلندر نه یی دا موږ نن سبا هم رایج ده. دا یو بادشاہ تیر شو دا ګریګوري سیز ده هم دا نمای و دا دی روم چې کوم دا کنه دا یو بادشاہ ګریګوري. نو دا دی هغه په دور کې چې کوم دا کنه دا هغه شروع شو دا کلندر. نو دینه دا ګریګوري کلندر چې کوم دا کنه دینه مخکې چې کوم دا کنه دا جولین سیزر یو بادشاہ تیر شو دی روم، دا مغه دا کلندر مسله خو هغه کې چې کوم دا کنه یو غلطي ورکی و چې دغه مو دا هغه سټوډنټون په دې باندې پیږي چې د سکولونو یې لیدي ګوره د څلورو کولو بعد یو کول راځي چې هغه ته لیپ سال نه یي، یعنی دغه فروری ولا میاشت چې کوم دا کنه عموما دی 28 وي، د لیپ سال څخه کله شي بیا د 29 شي. نو د جولین سیزر چې کوم هغه کلندر جوړ کړو دا د حضرت عیسی علیه السلام نه ډیر مخکې د جولین سیزر ولا هغه کوم تقریبا 45 سال قبل مسیح عیسی علیه السلام نه 15 کوله مخکې هغه دا رایج کړو. نو هغه کې دا غلطي ورکی و. بیا 1585 عیسوي کې چې کوم دا کنه بیا د ګریګوري یو بادشاہ تیر شو دا هغه بیا د لیپ سال کریکشن وکړلو دغه فروری چې کوم دا کنه دای ورکی دی 28 ورځو کا او څلورو کولو بعد چې کوم دا کنه دا یو ورځه اضافه ورکی وکړه. نو دی واجنه دغه موسمي ورکی برابر شول. اندسي بابلی یو هغه په بابل کې چې کوم دا کنه دا 2000 سال قبل مسیح نه یو کلندر هغه کې چلی دالو. اندان منا د يهوديانو چې کوم دا کنه خپل یو کلندر دا هغه د چلیږي. نو د نور کلندر عموما چې کوم دي کنه هغه په قمری او شمسي دا دوړې سره ملو کړی دي تا لونی سولر نه یي. نو د اکثر چې کوم کلندر دی هغه لونی سولر دی، یعنی قمری سره تعلق دا میاشتې سره دا او المیرا سترګې سره دا. د اسلامي چې کوم کلندر دا د خالص کوم دا کنه قمری هغه دا او دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی په دور کې میاشتې مخکې نه وي، خو سن چې کوم دا کنه دا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی په دور کې صحابه کرام خپل منځو کې کینې چې دا سن بوته ابتدا کله نه کول پکور دي. مختلف تجاویز پیښ شول چې ویل د پیغمبر اسلام پیدایش نبی وکو. نو بهرحال چې کوم دا کنه بیا په دې باندې فیصله وشوله چې یاره د پیغمبر اسلام هجرت نه دا کول پکور دي، ځکه موږ ته سنه هجری نه یایو. نو بهرحال الله رب العزت دغه ته دا هدایت وکړو چې فلا تظلموا فيهن انفسكم. دغه میاشتو باندې کې جنونو باندې ظلم ما کوي چې تاسو د میاشتو نه یو غب مزاق جوړ کړی دا چې تاسو دغه کله الله رب العزت کوم شیونه حرام کړی دي دی هغه حلال ولې دی پاره تاسو میاشت ته کوم د خپل ځای نه وخت څخه کله مؤخر کې کله مقدم کې کله مخ کې ورسته کې. نو دا شای الله رب العزت ورته فرمایي چې دا ما کوي زین لهم سوء اعمالهم. تاسو ته الله رب العزت داغه ګندګيري چې کوم د تاسو ذهن کې دي حسن خدای پک چوله دا د شیطان د در چوله دا هغه ګندا شای تاسو ته خدای تاسو ته شیطان کوم دا غدر خوښتا کړه دا. الله تعالی فرمایي چې د دې انجام بخنوي والله لا يهدي القوم الكافرين. واخر دعوانا والعاقبة للمتقين وصلى الله على سيدنا